او بل دغه عرفې ورځې په باره کې ډېر زیات فضایل راغلي دي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام یوم عرفه کتب له صوم سنتین. چا چې عرفې په ورځ باندې روژه ونیسله نو الله تعالی د انسان ته د 2 کالو روژو اجر او ثواب لیکي. نو عزتمندو صحیح مسلم یو روایت ده، هغه کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عرفې په ورځ چا روژه ونیوله نو دغه روژه د انسان دپاره د 2 کالو ګناهونو کفاره ګرځي. یو هغه کال چې انسان باندې تیر شوی وي، یعنې کوم تیر شوي کال ګناهونه یې دا الله تعالی د انسان ته د دې روژې په برکت سره معاف کوي. او بل هغه ګناهونه چې هغه انسان باندې راتلونکي کال ولدي، دا ګناهونه هم انسان دپاره الله تعالی د روژې په برکت سره معاف کوي. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې موږ تاسو په ذهن کې کوم هغه شک او تردد ده، داسې ناست دي خبرې په بنیاد باندې موږ تاسو دغې ورځې ثواب او اجر فضایلو نه هغه محروم شو. الله تعالی د په دې باندې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.